السلام علیکم ورحمت الله. دا لمانځه متعلق یو مسله ده. ډیر ملګری دا شکایت کوي چې موږ ته لمانځه دوران چې غلط خیالات، غلط وسوسې او غلط سوچونه راځي. یعنی داسې غلط سوچونه چې سړی کفر ګڼي او شرک ګڼي او ډیر ګن او ډیر غلط او ډیر بد خیالات او وسوسې لمانځه دوران چې موږ زړه او موږ ذهن ته راځي. نو آیا د وسوسو د وجنه او داسې غلطو خیالاتو د وجنه په لمانځه باندې چې اثر راځي کنه، او د دې غلطو خیالاتو او وسوسو ختمولو علاج ده. نو شرعي مسله دا ده چې که چیرته یو مسلمان ورور کیفیت او حالت د لمانځه داوي چې دته په لمانځه چې غلط، بد، گند، کفریا او شرکیا وسوسې، خیالات او سوچونه راځي، نو دی مسلمان ورور ته پکار ده چې داسې وسوسو، داسې سوچونو باندې بالکل خپل دیان هغه اونه ساتي، خپل مون جاری ساتي او خپل وس مطابق کوشش کوي چې داسې وسوسو او داسې سوچونو نه خپل جان بچ کی او توجه الله طرف ته هغه مرکوز وساتي. دا عبادت او بالخصوص د لمونځ د الله جل شانه یو توفیق وي، د الله جل شانه یو فضل او یو احسان وي چې خپل بنده باندې کرم وکي او خپل دربار چې د خپل رضا د پاره سجدي لګولو توفیق نصیب کی. نو شیطان ظالم ایمور ازلی دشمن ده. آغا دی الله جل شانه دا فضل او دا نعمت د دې چې خلل اچولو چې بنده کوتاهی وکي او بنده ناشکر شي او بنده په دې خپل عبادت باندې یقین ختم شي. دې د پاره مختلف وسوسې، خیالات، شکوک و شبهات هغه موږ زړونو ته اچولو کوشش کوي. نو لہذا داسې وسوسو د وجنه د سړی په خپل عبادت باندې عدم اطمینان شکار نه جوړیږي. یعنی دا د چوک نه وای چې داسې نه چې اوس ما لمونځ سلای کنه، ما لمونځ بکیږي کنه، د دې لمانځه بچ فایده وی کنه. نو دا خیالات او دا سوچونه د سړی نه کوي، بالکل یقین دي ساتي په خپل عبادت او په خپل ماجد اطمینان کوي او الله نه دی توقع امید ساتي چې الله با دا عبادت اماول قبلوي. نو شیطان ظالم نه هغه د سوچو او وسوسو د وجنه یو انسان دې تر حد ورسی چې مړه داسې لمانځه نه خو لمونځ نه کول شدي، داسې عبادت خو پر ډول پکار دي چې سړی لمونځ کوي او داسې غلط خیالات او غلط سوچونه هم ورسره کوي. نو د شیطان په جال چې د سړی نه راځي او دې سوچونه وسوسو له وجې نه دي سړی لمونځ نه پرېږدوي او په خپل مانځه د سړی شک نه کوي، د خپل مانځه فایدې او نقصان طرف ته د خپل ذهن سړی نه بونجوي. سړی د شیطان سره مقابله کوي او دا دی وایي چې لکه څرنګه الله جل شانو په خپل رحمت او فضل سره زه د خپل عبادت ته روغښتم، الله جل شانو دا توفیق ما ته نصیب کړلی، دغه شانتی به الله جل شانو خپل رحمت او فضل سره اما دا کمزوری ټوټه پوټه او د وسوسو عبادت په خپل دربار چې قبلوي هم. دا توقع د امید د سړی ساتي، الله نه د خپل جان پر امید سړی ساتي. او که یو انسان ته دا وسوسې، دا سوچونه انتهایی زیات وي، نو هغه د دا طریقې کار کوي چې لمانځه شروع کولو نه مخکې دی اعوذ بالله وایي او اعوذ بالله نه بعد دی بیا 3 پیرا کیڼ طرف ته، شي طرف ته نه کیڼ طرف ته هغه معمولی توکي، او بیا چې کله لمونځ پوره کړي بیا دی بیا هم اعوذ بالله وایي او کیڼ طرف ته دی معمولی 3 پیرا توکي. نو الله به انشاءالله ورته دې بیمارۍ نه نجات ورکوي.